كتاب حواله بس. كتاب البيوع كتاب التجارة والبيع والشراء. كتاب البيع. بیع چې تیل شي خرڅول او خستل تیل شي صحیح ده. بایع معنا د خرڅون کا، مشتری معنا خستون کا کوم شی واخلي. نو په دې کتاب کې چې د مصنف سره د تجارت ولا مسلې ښایي. أحاديث ترجمة كتاب البيوع. أبو حنيفة عن الحسن عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات مشتبهات لا يعلمهن. باب تفاعل بمشبهات يلش مشبهات مشتبهات بس دري وريالش لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. که کوم سړی شبهات نه باز شو دی به ځون کامیاب کو صحیح ده. حرام واضح دي حلال واضح دي په دې ماس کې مشتبهات دي کنه. مشتبه شون سی هغه پریدال فکور دي کنه صحیح ده. لکه پاته د تنوي تو کې ګاډ واړ وي چیرې د حرام دي که حلال دي. علمونو فتوا ور کړی ده یو یې جایز شه د بلې سن جایز ته چی شکای کوم عالم باندې تو زیات اعتماد ز ورع تقوا کې مخ کې کاستا او انا شته علمی سقایت ته معلومه سید کان شتو ده کنه یمغه په غلوړ شکنه بس بیا سره کوام شای پریک دا استبرأ لدينه وعرضه معنا دي دین او سمون خپل محفوظ کنه عزت محفوظ عزت. أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال لعنت الحمر حمر وعاصرها وساقيها لعنت الحمر وعاصرها وساقيها وساقيها يا وساقيها وساقيها يلشي ساقيها بندلای تلشي غانا ساقيها ساقيها ورسكالي ولا وشاربها سكون کا ساقيها اختيل شي سبلتي وركي وبائعها سيد وبائعها ومشتريها عند طول بني الله تعالى لعنت بي. حماد عن أبي عن محمد بن قيس قال سألت ابن عمر أو سأله أبو كثير عن بيع الحمر فقال القائل لله فقال قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا كلها أكلها واستحلوا بيعها فحرموا أكلها واستحلوا بيعها وأكلوا أثمانها وأن الذي حرم الحمر عليه بيعه وأكل حرم بيعها وأكل ثمنها. چوس دی ولا هر شرم کړي خو دې من خرڅول یارم شو کنه اروم شاید ته نشي ز بسر خوړل یارم شي یاري دې منه د روپیا اروم شو غشي ولا دغه شي تجارت اروم شو دغه شي استعمال اروم شو کتور کې خېلې کې سیر زب د وز د ول کوم خو غړي خارج کو نو د خېلات خېلا شو دي سره د شریعت ولا حکم حکم دغه د خولیا بیګاړ کنه چلیږي دغه یودت ابو حنیفه عن عطاء ابن عباس عن اسامه بن زيد قال انما الربا في النسيئه وما كان يدا بيد فلا باس. يدا بيد شي به شنو کې نشته ربا ښه کنه یوري بل فضل یوري بل نسیئه کنه صحیح د ربا الفضل چې شتل شي هم جنس شونه کې کمای زیاته وا کې ربا نسیه قرض وی بار کې جل مجل ولګي کومه ته د ټیم تر په څنګه کې د به دربونی نو درخي جاو نوري به درخي جاو د ربا نسیه شي به صحیح ده لکه ته تیل 3 لک روپے مدیر کې کول ته دروړ ټیک دغه نه به دربونی ډبل روانه 150 به نه خلو. ابو حنيفة عن عطية عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضل ربا دي لازم والفضة بالفضة وزنا بوزن والفضل ربا والتمر بالتمر والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربا
مثلا به مثلا الفضل ریبوان دا څه دی دا ټولو کې لکه دی مثال ریبن په مثال یا او سره نشیل بس دا مړ دی ریبوان دا بس سې لیکلی خالکه د دغو ټولو شیانو کې څه زیاتی وي بیا داسې شي دا سود راوړه که نه څه کله موجوده ورکایي دواړه طرف نه زیاتی کوي لکه دی طرف نه مالګه شوه دی طرف نه مالګه شوه دا خو صحیح شه دی طرف نه مالګه شوه بل طرف نه زیاتی وي که څنګه لکه بیا پروا نه کوي بیا ویر صحیح ده کړي که نه ویر کړي کې څه موجود وي که نه یو جنس زیاتی ناجایز ده که موجود وي بدل جنس زیاتی جایز ده خو قرضه ورکړي ناجایزه ده څه دین په طور واخلي زه ورسته ته راوړم صحیح ده دي خاصة صحيح وفي رواية الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا أو التمر بالتمر مبتدا والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل والفضل ربا ایمو په نسبت باندې د سود علت قدر جنس ده که نه قدر چشتل شي کیل وزن کېدل جنس خاصی بس جنس تل شي صحیح ده او نور علما حضرت سي چونکې خوراک ورکې واجب کوم شی خوړل شي یا ذخیره کول شي ښه ایمو علما ذهب سیار کې راجح ته طعن ثمانیت ته نشي کتل ټیک شو ابو حنیفه عن ابي زبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدين بعبد دا شی د خول شي صحیح ده یوه وزه په دوو وزو بدلول شي که نه شي بدلول شي دا کله کله وي غلم د دوو نه ښه وي نور څه ځکه چې څربولې وي نور هغه کې برابر تفاوت ده د شیانو کې ابو حنیفه عن عمر بن دینار د ساخر کې ووي به عمر ده که نه عمر بن دینار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه سو پر د نه رخصتي مخته نشي خرڅول د شین صحیح ده 2 کیلو ورکې جره کېدل ضروري دی هدایي کې میلي کنه ابو حنیفه عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع غرر چې شتل شي لکه ته مو ته ویل سیر د کوتاره وکې روانه دم در باندې خارڅه که اوس څه ټوکې شروع کړي یارې بس مشی تم جول شوالی طلبه کې سوره راووتې ته یې راکړه 1000 روپۍ سره ورکې مشی راونځي د غرر خپله معنی څه دی دوکې ته ویل شي که نه دوکا ده یارې بس راکړه 100 روپۍ غولیان زوالی شه زندو سوره برکې سره وینه صحیح ده لکه په دوکې شي حافظ ابو حنیفه عن ابن زبير عن جابر بن عبد الله الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة مزابنه دي تل شي د مو سره کاټه میوه پراته دغه د کجوري کار چې شي او پوسه ونی ول سره مټکال خارجي کو صاحب زیات یا بکامي محاقله پټی کی یو شای پاسله د جوار پټی کی سدي دای مو شولو د مو د کومي برې درې پرتی دی تو شوي صحیح ده ان دا نه د سینې په سمونه منع کړی دي ابو حنیفه عن ابي زبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يشتري ثمرة حتى يشقح څپخاشي صحیح ده او کاچا سي دي بني خو بیماری راتل شي کده ټول ګلونه کې وغورځي ابو حنیفه عن جبلة عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه صحیح بدو صلاح انده وشونتل شي په خاشي غاټه شي رانګي رسول زیړ شي ابو حنیفه عن عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع النجم رفعت عاهات یعنی سوریه صد سوریه کله سره وڅزي کنه منجنون دي تل شي منجنون یو خو مجنون ستوره د غزون ته یو منجنون ده اتاریل خالص کې منجنون ونه یو پور کې کنه اما سي شکل یا دا او ته ستوري په وځي بني د سره وخت چې به د اپاتی سي سموي سدي دا به میو بني نه رسي کنه ور پر خاطراوي صحیح ده ندی طلع النجم نیل شي بس دې ټیم کې بیا کا خارس یا مسله نه جوړیږي وره
اوس ته څه پاته لګي سوره یا سوره ورخته پوهېږي که نه کوم ماهر خال دی په دې پوهېږي اوس پاسل موسم خود ورځ یو ته پاتې څه دي ګرمۍ کمیږي. أبو حنيفة عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باغ نخلا موبرا أو عبدا وله مال فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري. وفي رواية من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نحلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مسله چې شدت دا ځکه مو اوس کجوري کې زیره ګل ولګولو ګل زیره وتیل شي که نه اخذه ګل بنر کې ولګئ څه دو ونه لګي بیا میوه نه کېږي. صحیح ده. همداسې نورې څه داسې ونې هغه کې به څه کوې زیرګي ول عمل وکړې زیره ګل اندې تیل شي که نه څه نر تې ښځه نه کړي ملو بیا فاصل نه کېږي. دې پرې کې په بل سن څه خبامانې کړو چې تاسو د تعبیر ما کوئ نه ښه به شي هغه کولې میوه کمه شي وه که نه به تاسو د مو دنیوي کارونو مشوارې دي که نه یې کوئ خیر ده. صحیح شوه. نه دا تعبیر که تو مو کړه و که نه مو نه ونه واخیستله نه دا میوه خیمو شوه که نه ځکه دې باندې خو مو یې ستړې کړي ده ښه که نه د ونه یې تو شوه همداسې فاصل کې مساله ده که مو ته د ویلو چېرې میوه ده نه ښه نه شار ته ورکې ولګولو فاصل اخلم بیا ځون ته خبره بیا صحیح ده ټیک شوه. همداسې غلام خرڅوم مول خیر نه نشي وړی دا خیمو یې که نه حق هغه سره د واخیستو څه دې سره دوره جوړي دي دوره سره سامان د ګړۍ سایکل او سره د اخیستل شي. دوسرے پگہ کی کجوفت عن حماد عن ابراہیم عن عمن لا اتهم صدو مده سړی نه دله مو هیڅ سوچ په دي نشه صدو به تهمه صدو چې کې حدیث کې څه دغل وکي. صحیح ده. عن ابي سعيد الخدري وابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يستام الرجل على صوم اخيه ولا ينكح على حدبة أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإن الله هو رازقها ولا تبايعوا بإلقاء الحجر وإذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. دی حدیث کې څه مساله شوی خدای چې چوک دا ځکه شیخ خرڅی خلی کنه ته مانس کې ماره وځخه څو پر هغه سره مساله نه حل کړي واشوه د مده نکاح نه پیغام سال ورور کې مار غړي هغه ته اډو کې نه کباب کې اډو کو ته ما جوړیږي. صحیح د غوخي فاستي غوخي کې هغه نه له ولا خبره ده چې غاټه خزه په واړه خزه په غاټه نکاح کې نشي راستای عمر کې کم زیاتې دا معنی نه ده سیوا وري رای بل تروري پورې را ولې ځکه د خو نه جایز دوړې خزه نر کې دوی رښتې شوي کنه دوه نه جمع کېږي دوی خویندې څنګه نه جمع کېږي و نکاح کې همداسې وي ښځې ته نه ده جایز څه شي بله ښځه شو دغه تعلق کړه زه بیا تو هر څه کوم خدمتونه د کوم سم به د آباد کړم نو دې که دې وله د سامان به مو ته پاتې شي که مکلتب کوې څه ته یو جوړ چپل غټه بیا دوه درته راوړي که څه ته بله څه لوړه شي مغه یو جوړ به دی بیا مغه یک پیس سنګل شاید ته رسي ډبل کېږي د ته نه. صحیح ده. کله مزدور سړی نیسي اجرت به ورته واله نه ښایي دوکه به نه کوي ځنه کسان سی بودو زمره شو ته که نه اول ته یې نه ورسول کله به زور اټمنو کې د خدای د سطر کې لږ مو ته ګاټه نه شو سطر کې ته ویلې لګیا واله نه به ښایي سکور واخلي بیا خو نه جایز ده. عن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتروا على الله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال تقولون بعنا إلى مقاسمنا ومعالمنا
اشتروا لله په الله باندې وخلی څنګه الله باندې وخلی یعنې دغې خبرې ته اعتماد وساتئ چې موږ ته به الله پاک مقاسم راکوي مغانم که نه هغې موږ ته پاتخه وشي نو دا داسې شو لکه تو په الله اعتماد ده چې موږ اسیا پاتخې کوو صحیح ده ټیک شوه صحیح ده ابو حنیفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد خاصه شوله بس کوم سپای پوی هغه خرڅول شي لاله ټغیدونکي یا کالف سپای نشي خرڅول شي چن کوي ابو حنیفة عن ابي يعفور عمن حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن اسيد صاحب څه ده دا استول او سید ماکی خالق دې باندې کمانډر جوړ کړو فقال انهم عن شرطين انهم معنی کا انهما بالکل انهم معنی کا دو شرطونه في بيع وعن بيع وسلف عن سلف اندسي خونه کې بیا کې ورګي سلف پاکه دوړ نه کی کنه وان ربح ما لم يزمن کوم شي ستوون ته نه تیر غاټه یا ناجایز ده ربح نه دي ربح ما لم يزمن ربح خیال شي ربح خیال وعن بيع ما لم يقبض غیر مقبوض شای نشه خرڅول تو په قبضه کې نه دی بل سړي شی خارج کی بس تو قبضه کې نه دازي ور دي سره کنټرول نه کړیا تو خسته کنه خروړه خد نه کوړته کنه یا لګ د زر حماد عن ابيه روایت عن ابي سعيد الخدري عن عبد الملك عن قزعة عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتع أحدكم عبدا ولا أمة فيه شرط فإنه عقد في الرق فإنه عقد في الرق شروع استيقانا دزي خدي خبري دي مخته رق حماد عن أبي مالك الأشجعي قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال يؤتي بعبد إلى الله تعالى يوم القيامة فيقول أي ربي ما علمت إلا خيرا يؤتى بعبد سړی بروسل شي الله تعالی به مو پروردگار ما علمت إلا خيرا ما عملت إلا خير ما صرف خیر کور کړه ما أردت به إلا لقاءك فكنت أوسع على الموسر مالدوري کاس د لپاره مو وسات مساله کوله وانذر عن الموسر تنگ دست مو مهلت ورکول ويقول الله تعالى انا احق بذلك منك فتجاوز عن عبدي صديق خصوص يا هاي دورة تسمو ميلي واكن سيدا فتجاوزوا عن عبدي مو بندان تجاوز واكي ما ندي قال ابو مسعود الانصاري واشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ابو حنيفة عن اسماعيل عن ابي صالح عن ام هاني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدد على امتي بالتقاضي تقاضي کې کوم سره سختي څه کې الله شاعرو کا قسم جشن کا پرې دغه اذا كان موسرا تانغي معسرا شدد الله تعالى عليه في قبره سيدا ابو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من غش في البيع والشراء دوكي وركي سكاي حماد عن حماد بن ابي سليمان قال اول من ضرب الدينار ټول نوال د دینار ته چاپینګ چایر کړو نصیب د کوم شیان سی رجکل تبع کړو وهو اسعد ابو كرب واول من ضرب الدراهم تبع الاصغر بل تبعو واول من ضرب الفلوس وادارها ورایج کړلې اي د الناس نمرود بن کنعان